چته په یوې نیمې پیریان یو په السلام علیکم یارانو، مولانا صاحب خو نن حد کړی دی. زما د زړه خبره یې کړله. پښتنو د زنانو دپاره دا بیان اورېدل 320% لازمي دی. یقین وکړئ د مولانا صاحب نن سور حقیقت ویلی دی. بیان ضرور واورئ او ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. 15 منټه کلیپ دی، دا وګورئ. مونږ خو مړه بس پار چا پیریان او زمونږ یو ملګری و، هغه دلته که ستاسو خیال وي بعضې وخت کې به مال یو سړی راته راسي لنډۍ غوندې و، خشته تک سپینه او پټکې به یې په سر کړی و. دلته بنهار لره تاسو لیدلي په جمع کې یو کال دوشو نه دی راغلی، هغه وفات شوی دی. هغه د دې جناتو ډېر ښه عامل و، داسې عامل چې زه درته نه شم ویلی، ډېر عامل و، ډېر زبردست. نو هغه ته ما ویې دا وظایف مال هم راکړه که نه. ما ته ویره شیخ صاحب دا ته مه کوه، دا ښه شی نه دی، دا پرېږده. نو هغه ته ما ویله که تا له دا خلک وایي زه خو 100 روپۍ له تعویض اخلم، کمې نه هلم. ما ته وایي 100 روپۍ ما ته ویلم. ما ته وایي دا جینکۍ مینکۍ دا چې واده کړي نه دا زیات راځي راله. ما یې لکه پیریان پې شته؟ ما ته وایي شیخ صاحب وایي تا ته اوس ویلی شم وایي چېرته په یوې نیمې پیریان یو په اکثرو باندې پیرې ناست دي. ما ته وایي پیرې خو پېژنې که نه چېرته 3 تار یې جوړ کړی دی، لکه انا سره یې تعلق جوړ کړی دی. مور ته ویلي نشي چې ما وله ورکه، پلار ته ویلی نشي چې ما وله ورکه. نو په ځان به څه به دقه غوټه راوړي، نو چې وله نه به زو نیسي، نو همدغه لیک نوم چې هغې سره به ټوپونه زیاتی. دغه قصې یې شروع کړي دي. بعضې به وایي پیریان پیسې تختی الماری نه. یه مسلمانه چته پیرې ستا په عمران خان کې نه ناسته، په بوش باندې کې نه ناسته، د چین په وزیر اعظم باندې کې نه ناسته، زمونږ په آفتاب خان باندې ورنه راغی په هغه باندې کې نه ناسته. دا انګریزان دا خشته جینکې دي، په هغوی باندې چېرته پیریان کې نه ناستل. د ایران په ښځو باندې پیریان ورنه رل په هغې خشتو باندې، خو چې راځي نو زمونږ په دې زنانو باندې راځي، په دوی باندې کښېني. حیران به شي هلکه پیسې تختی. زه وایم په دې نه پوهېږم چې په بینګ نه ورځي چې سمه هغه غربت یې ختم شي. پیرې په نیشنل بینک ولې نه ورځي؟ په حبیب بینک باندې ولې نه ورځي؟ په هغې باندې ورشه چې سم کار دې وشي. یاره وایي چابیم بل چا سره نشته، موږ له چې راشي یاره څه وظیفه راته وښایه، تعویض راله وکړم کور کې دی صاحبه پیرې دی. چابی له خو چېرته بلې چابي به یې پیدا کړي، دویمه چابي به یې پیدا کړي، څه چل به ورسره کوي. ښځې دې ناپوهه دي که نه؟ نو کور کې ته سغلا کوي، نو یاره دا پکې پیرې دی. پیرې ټول داسې ډګوسلي دي، ډګوسلې. والد صاحب مې خبره کوله یو ځل دې ځای کې زمونږ د مراد او د ارشاد دی پلار ګل شرف کاکا، نو هغه زمونږ په محله کې یو ماشوم به چېرته پیسې پټې کړی وې. نو چې هغه پیسې یې پټې کړی وې، نو هغه یورېږه نوک کې به غل ښکاره کوي، پیریان دي ورسره نوک کې به ښکاره کوي. هغه چې چا هغه پیسې پټې کړی وې، نو هغه غږ نه کو چې دا ما پټې کړي، خو یړه مې خور و. وایي چې یړه مې خور و، وایي اوس په نوک باندې دغه سی مۍ مګلې ده، وایي دا ټول ورته راتو شوي دي. وایي ګل شرف کاکا ورته راسې سر راټیټ کړی و، وایي چې دا ګل شرف دی. شی په هغه باندې تیر شو. هغه چې چا پیسې پټې کړې وې، هغه وایي بس یړه مې په ځای شو. نو دا ټول ګپ شپ دی. ګورې تعویز ما درته وی چې تعویز دم رسول الله مبارک چې به د شپې وده کېده، د اخري صورتونه به وي، په لاسونو باندې به چوپ کړل، په ځان به یې راښکل. خو همدغه دم دی که نه؟ جبریل امین راغلی په رسول الله مبارک باندې دم اچولی، بسم الله ارقیکه من کل داء یوزیک. دم نه خو زه انکار نه کوم، خو مؤثر حقیقي به الله پاک رونو دا ګڼي، دا تعویز او دا مؤثر حقیقي به نه به ګڼي، الله به ګڼي. خو لیکن دې پورې درته وایم چې دا کومه لوبې موږ جوړې کړې دي او دا کم د پیسو د ګټلو دا ذریعې موږ جوړې کړې دي. نور په دم باندې اجرت، په تعویض په دم باندې اجرت اخیستل هغه هم جایز دی، بالکل هغې نه انکار نه کوم، احادیثو سره ثابت دی. صحابه په هغې باندې اخیستی دی. روحاني علاج د ښه ده، بدني علاج مو که ډاکټري مو که روحاني مو که، خو لیکن دا د عقیده خرابوي، عقیده درله خرابوي چې ګوره پلانکي در باندې تعویض کړی او ما درله روکو د غیب و علم ورسره دی د سره، پلانکي سر د غیب و علم دی. دې ښځو ته وګوره دا ټول غم د دې ښځو د لاسه جوړ دی، د ښځو د لاس. یو به وایي په ما پیریان دي، بل به وایي په ما پیریان دي. د سړو یړیا واخیسته، د خو خلکو د کورونو زنانه کله به په یو پسې ګرځي، کله په بل پسې ګرځي، کله به کور ته یو عامل راولي، کله به کور ته بل عامل راولي. نو ټیک شوه په سلو کې به چېرته یو په ښځه دوه باندې پیریان وي. ولې؟ ځکه بعضې کورونو کې جنات وي او د هغې هغه سري د هغې نه موږ انکار نه کوو، هغه وي موږ ته پته را په بعضې